रहिए। फ्री दवायानी दी, फ्री चश्मी दी, फ्री ऑपरेशन چې کوم د سترګو د لیزر د سترګو بیماریانې چې دي د هغې علاج کیږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن په بره باندې کې د ابراهیم خان په ځای کې باز خان د هغو په حجره کې د پری میډیکل کیمپ لګېدلی دی. په دې حوالې سره تاسو اپډیټ کوم چې دلته کې کم قسم د سترګو بیماریانې چې دي د هغې علاج کیږي. په دې پری میډیکل کیمپ کې څه سهولیات موجود دي او دی به تر قیم پورې جاري. نو ما سره اوسئ. ډاکټر اسماعیل زموږ سره موجود دی. ابراهیم خان د باز خان زوی دی. نن د هغو په دیره کې بره باندې کې دا پری میډیکل کیمپ انعقاد شوی دی د سترګو دپاره. دا به 2 ورځې جاري. ډاکټر صاحب څه مقصد دی نن چې دا پری میډیکل کیمپ دلته تاسو انعقاد وکړو؟ السلام علیکم جی، بسم الله الرحمن الرحیم. سکول دا اول خو ډېره مهرباني تاسو راغلئ، موږ له دلته ټایم راکړو. نو سکول دا خو داسې دی چې زموږ د سترګو دلته کې ډېر مریضان دي، ډېر خلک دي چې هغه افورډ کولی نه شي. د سترګو د اپریشن یې چې کم لیزر اپریشن دي یا نور داسې د سترګو چې کم مسلې دي د سترګو، نو د هغې دپاره موږ د خلکو دپاره بس یو دغه کړی دی چې کم غریبانان خلک دي هغه نه شي افورډ کولی، چې هغو ته څه نه څه سهولت فراهم شي. په دې کې به کم سهولیات تاسو ورکوئ؟ په دې کې چې کم چې فری دوايانې دي، فری چشمې دي، فری اپریشن چې کم د سترګو د لیزر په هغه باندې کیږي، نو دغه ټول چې کم دی هغه موږ ان شاء الله په دې خلکو لپاره کوو. په دې کې په دې کې د ډاکټرانو صورتحال د ډاکټرانو د کم ځای تاسو راوستي دي؟ په دې کې زیات ډاکټران زموږ سره د اسلام آباد دي، ځکه زه په خپل هم په اسلام آباد کې پیمز هاسپټل کې هم زموږ سره دا ځای چې کم دی ډاکټر عنایت الله خان دی، هغه دی جی ډاکټر عرفان خټک صاحب دی، هغه پکې زموږ سره دي. نور د پیمز زموږ مرګري ډاکټر ولید، ډاکټر فهیم، نو دا ټول زموږ سره اسلام آباد ټیم راغلی دی. نو هغو دپاره چې کم دی دا کم مریضان تاسو کتی شئ؟ مطلب کم قسم د سترګو چې کم مرضونه دي هغه تاسو ایکسپلین کوئ؟ سپینه پرده چې کوم وي سفید موتیا ورته وایي، نو دغه یو چې کوم دی کاله موتیا ورته وایي، دا تورې اوبه په دې سترګو کې چې دغه شي، د هغې ډاکټران هم زموږ سره شته، هغو به هم دلته کې اوس دغه به کوي. او باقي نور د سترګو چې کوم وړې مسلې دي، لکه خو مین دغه د سترګو زیات تر چې کوم دی سفید موتیا یا کاله موتیا دغه لږ زیات دغه دی، نو د هغې زموږ سره ماهر ډاکټران دي. دلته اپریشن سہولیت تاسو مو کړی دی؟ د اپریشن به اوس مونږ ان شاء الله ان قریب دي دلته کې د اپریشن به مونږ دلته کې کوم اوس مونږ لیسټونه مونږ جوړو چې کوم پیشنټ چې کوم دی هغه به اوس مونږ بیا یا اسلام آباد ته یا به هم دلته کې اپریشن به ورته کوو. ځکه چې بل پرس تاسو به لیست جوړ کړئ چې څومره تعداد کې مریضان دي هغې مطابق به بیا مونږ ورته ټول دغه کوو. دا راته ووایئ چې د کم ځایونو نه خلک دلته اوس راغلي دي؟ دلته چې لوکل د ټول د منګورې نه د بانډۍ نه 300 ورته بیا بس خدمات یې وکړو. نو د خپل شای علاقې نه چې د اوس وختي سهار د برسوات نه پېښور نه منګورې نه ټول علاقه چې کوم د کانجو کوزو باندې ټول علاقو نه خلک راغلي دي. تاسو یې ډېر څه خلک دی. ټیک شه، بالکل صحیح. ګرانو کتونکو، زه به تاسو ته خبره واضح کړم چې چونکې زموږ دا علاقه دور دراز علاقو باندې مشتمله ده، یعنې که تاسو وګورئ نو دلته کې سهولیات هغه نشته کم چې پکار دي. نو د ډاکټر اسماعیل د یو کوشش دی چې یاره په دې حوالې سره د خلکو خدمت کړی شي. هغه وایي چې فی سبیل الله موږ دوايانې هم ورکوو، اپریشن هم کوو، او د دې نه علاوه چې کومې چشمې مشمې هغه هم ورکوو. نو سهولیات هغه ټول ورکوي او د دې دا خواهش دی چې یاره څومره مریضان دي هغه دلته راشي په دې 2 ورځو کې موږ هغه وګورو، هغو ته موږ سهولیات مهیا کړو. ما سره اوسئ. دا راته ووایئ چې تاسو ته د سترګو څه مسله ده؟ تاسو نن دلته پری میډیکل کیمپ ته راغلي؟ جی خپل والد صاحب خپل والده راوستي. هغه سترګو باندې پردې دي، لکه نظر یې کمزوری دی. هغه سهولیات موجود دي؟ هر څه پکې موجود دي. هر شی موږ ټول چې هر شی پکې موجود دی ان شاء الله. راغلي زه کوم باندې راغلی ما جی او زه د
د دې په تعارف سره راغلی ما وایي چې دا راغلي د ښځه ده نه او ډېر ښه خلک دی او ډېر ښه سره ډاکټران دي نو که د خدای پاک نه منظوري خیر وي که نه او زمونږ د علاج په خدای وکړي ډېره مهرباني مونږ دوا کوو د مرګه پورې کېدل نسخ شوی دی نظر پې هم نه لګېدی ورته هم نه غړېږي او ډېرو ډاکټرانو من وګرځېدم خو ټکی راکوي او نور سمی نه دی خوړلی 3 کال نه پې لګېږي او که دلته کې الله پاک سمی جوړ کړي او ډېره به ښه شي دلته کې ابراهیم خان په ډیره کې د سترګو علاج کېږي ما خپله بوډۍ م راوستې او زه هم راغلی یم د خیره سترګو لري چل دی دا دې سترګې نه وخو نظر نه لګي پې لکه نظر مې صحیح نه لګي دوی داسې چشمې ورکوي او داسې ده موږ رالو کارونه د خدای ګورو د خیران سره ټیک ته ټیک چې کله ټیکساله والا د هسپتال دغه وي ټیکساله والا ډاکټرانو نظر پکې اوس نشته نو نظر پکې نشته نظر پکې نشته وګورو نو وس اپریشن پکې کسل پکې دلا سیده ته وي اپریشن مانلا نمته مخامخ بیا پکې بیا پکې در دلري نه راغلی نظر دلري خراب دی ولې خراب دی بس ګاډه فاصله ولې سعودي کې هغه نو وس دا نظر یو هغه نه کوي دلته راغلی سره ځان ځوانه او نظر ټیک او نو څه چل دی ولا لری نظر دی لری نه نظر نږدې ټیک دی نږدې نه هم ټیک نه دی خو بیا دغه کوي هم ګړبړ کوي ګړبړ کوي ګاډه چلول ډېر تاسو نوم څه د کوم ځای راغلی نوم شیر د دې بری باندې یم ما ډېر علاجونه وکړم مطلب دا دی چې د دې سترګو د کالا کلی هسپتال نه دغه بل سرکاري هسپتال چې دی لکه خو د هغوی هم داسې علاج زما دغه نه شو مطلب دی زما د سترګې دي بدې کې شوګر نه اوبه دي او نو دا ورځ ته ورځ کمیږي دواړو لا اپریشن هم کړي دي او دغه دا ډېر دغه هم په نور مې لکه اوس د وس نه بهر دي بې وسه خدای پاک دې جوړ کړه الله دې صحت درکړي او نوم دې سره د کوم ځای بارو مې نوم درې کلی ما خاطر کلی نو څه چل دی نه نظر مې کم دی څونه کم شي لري هو نږدې ځوانه کم دی دواړو سبا چې سړی بوډا شي په خپله کمیږي خو سبق ورسره په مشکل وي ما انسان ځوانه لکه د کم ځای راغلی څه نوم دی او څه مسله ده تا معلوم سعید دی او زموږ خدا ماشوم د نظر کم دی جټکی بیمارو او چا ته وی چې دا ډاکټر صاحب ډېر غټ تنظیم کړل ډېر غټ ماشينري راوړل سرکاري دغه کې لګ روپۍ مو په شي نه دي او شمو یې ارس فری ورکړي او تاسو ډېر مهرباني تاسو راغلي غریبانو आवाज اوچتوي او ډېر غریب خلک ولا راغلي تاسو د سترګې وینئ کنه چې د سترګې څه مسله ده د جټکو بیمار بریاري سترګې کې نظر کم دی خل یو سترګې نظر کم دی الله دې جوړ کړي الله دې ولا صحت ورکړي دا دغه بل کریم خان دا ته وایي چې ته خو ډېر ګرم کېږي ولې څه چل دی نه دا موږ چې د خلکو خدمت وکړه دا ابراهیم خان بچی دی او دا ډاکټران دي ټول لاغلي هغه راوستي خپل ځای ته او چې دا موږ نه سکیږي د کلی دی حالات د خلکو لپاره خدمت وکړو راغلي دی ان شاء الله خلکو ته مطلب سہولت شته 300 کسانو پورې موږ نمبر ورکړي 300 پورې ورکړي چې نور دا غږ چې دی باندې نور دا به سورج جاری دا به چې 2 ورځې سبب مې کوي ان شاء الله که ورځ نیمه پکې واړاو شي نو نور هم دغه وکړو او دغه د مریضان ته به ګوري موږ پروګرام یې ولم کړی دی او دغه ټول بندوبست شته ټول بندوبست ځان لري قبول منظور کړو خدای پاک دې خوشاله ساته مهرباني سلطان علي خان زمونږ سره موجود دی رور باچا دا پری میډیکل کیمپ انعقاد شوی دی او دنه تاسو کوم چې آیا د دې په کم نظر ګوري ټیم را کول شکریا سوای په دې اخلا ډیره مهرباني شیرین زاده صاحب دا به وایو چې دا عنایت هسپتال د طرفه هاي پری کیمپ لګېدلی دی د ابراهیم خان زموږ ډاکټر رضوي په حجره کې ټیک ته شیرین زاده صاحب داسې ده چې دا ډېر یو ښه نامور علاجګاه دی د سترګو او ډېره خوشحالۍ خبره ده چې هغوی دلته بیا تاسې د کابل او په هغې کې بیا برې باندې د تشریف ډاکټرانو خو ډاکټرانو راوړی دی او د هغې علاج نه چې دی دا غریبانان خلک او دا ټول چې دی دا مستفیده کېږي او اورېدو مطابق هم دغه دی چې عنایت هسپتال اسلام آباد کې دی یو ډېر ښه هسپتال دی ښه علاجګاه دی ما د خلکو سره خبرې وکړې نو ډېرو خلکو ما ته دا ووایي چې یاره
منګه د 15 کال نه 4 کال نه علاجونه کوو خو حل نه راوځي. نو دې په دې میډیکل کیمپ کې ما دا اورېدل کوم ډاکټر اسماعیل چې دی هغه وایي چې یاره منګه اپریشنو دپاره هم پروګرام کړی دی او منګه جدید آلات هم راوړي دي. बिल्कुल जी शेरिन दादा से वो दस इधर की बदी के टेस्टून अपरी का बेहतरीन और सारा चश्मी और कवल रेजर ऑपरेशन कवल ताकि तमाम इंतजाम दौड़ान दी ढेर पाला तरीक़ा सारा वो कड़े न मंग तमाम अहलियान इलाका चिरे इनायत अस्पताल इस्लामाबाद और कम डॉक्टरान चिरागली रागो रचा पर उजरा की जी प्रोग्राम मुनाकिब छे इब्राहिम खान रागो ढेर مننه जी خوشا शुक्रिया अदा को الله خوشا الله आबाद रहे मेहरबानी. डॉक्टर फहीम शाह हमारे साथ मौजूद है जो कि प्री मेडिकल कैंप में इस्लामाबाद से आए हैं. सर ये बताएं कि यहाँ पर किस किस्म के मरीज आप देख रहे हैं इस वक्त? हमारे पास हर किस्म के मरीज आ रहे हैं. जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादातर कैटरेक्ट हैं, मोतिया जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं. ठीक है. ये किसी के आँख में कोई मसला होता है जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों से पानी आना, या किसी को ट्रीजम गोश्त की झिल्ली सामने आ जाती है, इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं. छोटे बच्चे भी आ रहे हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं, उनको चश्मे का नंबर दिया जा रहा है. और कुछ मरीज़ जो आते हैं जिनकी शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से पीछे पर्दा ख़राब हो जाता है, उनका भी मुआयना किया जा रहा है कि आगे मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने क्या करना है या किस तरह की दवाई इस्तेमाल करनी है. जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको इंशाल्लाह ऑपरेशन भी जल्द करेंगे. उनके हम नंबर वगैरह सारा कुछ एंट्रीज कर रहे हैं हम उनकी. तो नेक्स्ट होगा हमारा इंशाल्लाह सर्जिकल कैंप होगा. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मरीज़ों का यहाँ पे और बहुत नीडी पर्सन है यहाँ पे जिनको ज़रूरत थी इलाज की, लेकिन वो अवेयरनेस की वजह से आ नहीं पा रहे थे, शहर की तरफ नहीं आ पा रहे थे. तो इसलिए हमने ये मोटिव था हमारा कि वहाँ पे जाएं, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच.